چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا وفات کېده، د وفات واقع هم ډېره عجیبه ده، ډېره عجیبه واقعه ده. علي رضی الله تعالی عنه د سهار مونځ وکړو په جومات کې، ذکر و اذکار یې وکړو، نو چې د جومات نه کور ته راغی که نه نو ډېر عجیبه حالت یې ولیدو. فاطمه رضی الله تعالی عنها یو طرف ته کپړې راسیارې کړي، کپړې هم مینځي، جامې راټولې کړي دا مینځي، دلته یې ځان ته میچن هم لګولې د دانې ځان تېښې دی چې میچن څه کړي اوړه جوړ کړي، دلته کې ځان ته جارو مې ښې ده چې ځایونه زر زر را جارو کړي او پاک کړي. علي رضی الله تعالی عنه حیران شو، فاطمه نور کله خو مې چېرته داسې نه دي لیدلي، سهار ټایم دی، ټول کارونه دي په یو ځای شروع کړي دي، کپړې دې مینځلو له راغستې دي، میچن دې م لګولې دانې وړې کوي او دارنګې جارو دې م راغستې کور ټول صفا کوي، خیر خدای ولې دا چل دې راغستی دی؟ فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایلو وی علي زما سره ټایم لږ دی، زر زر کارونه ځکه کومه، زما سره ټایم لږ دی کارونه ځکه زر زر کومه. علي رضی الله تعالی ته وخندل، فاطمه دا ته څه وایې، څنګه ټایم در سره لږ دی، دا ته څه وایې؟ وی علي ما بیګا شپه خوب لیدلی دی، بیګا د شپې مې څه لیدلی دی؟ خوب مې لیدلی دی، زمونږ کره نبي علیه صلات وسلام راغلی په ما پسې ګرځي، کله یوې کوټې ته ځي او کله بلې کوټې ته ځي، زه ورله راشم لاسونه دې تاو کړمه، بابا ته زما نه تلی زه دې پرېښې م، دومره موده وشوله، زه ګوره زه دې پرېښې ما ته رانه تلی. زما بابا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خندا شو، ما ته وایي چې فاطمه په تا پسې راغلم، تا د ځان سره بیامه، تا د ځان سره بیامه. نو علي رضی الله تعالی ته وفرمایله وی صرف دا خبره یې درته کړې تا ځان سره بیام، نو دا خو خوب دی، دا خو څه دی؟ خوب دی. نو فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی نه علي بله خبره هم کړې ده که نه، بله خبره یې هم کړې ده. وی څه یې درته وي؟ وی ما ته وی چې فاطمه نن خو دې روژه نیولې ده، خو پېشمنۍ دې په څه څه کړې، څه دې پکې خوړلي دي، روژه دې په څه نیولې ده؟ وی ما ورته وی چې بابا صرف 2-3 کجورې مې خوړلي، یو ګوټ اوبه مې څښلي دي، په دغ کې باندې روژه یم، نور څه شی نه و د علي په کور کې نو، په دې مې روژه نیولې ده. نبی علیه صلات وسلام راته وفرمایلو چې پېشمنۍ دې د علي په دسترخوان کړی دی او په روژه ماتې به دې زه په دسترخوان انتظار کوم، روژه ماتې به ما سره کوې، زه به ستا په انتظار یم، زه به ستا په انتظار یم. فاطمه رضی الله تعالی زر زر کارونه وکړلو او په آخر کې لاړه په خپله یې ولامبل غسل یې وکړو، غسل یې وکړو وی لامبل، چې وی لامبل ځان ته یې کټ سم کړو، په هغې کې سم لاسته، چې په هغې کې سم لاسته. علي رضی الله تعالی ته وی راشه علي ما ته ودرېږه، زه درته یو څو خبرې کومه، زه درته یو څو خبرې کومه. وی دا زما 3 وصیتونه دي، دا د ځان سره که ښه علي. علي رضی الله تعالی ته فرمایي وی وایه فاطمه وایه راته څه راته وایي؟ وی علي اول وصیت مې درته دا دی چې زه مړه شمه که نه نو کوم ځای چې د نکاح خوښه یې هلته وکړه، خو چې ښځه دې نیکئ، د نیکې ښځې سره پس زما د مرګه نکاح وکړه، چې کوم ځای دې خوښه یې ځان له نکاح وکړه، خو نیکه بیبي ځان له وکړه. دویم وصیت مې درته څه دی؟ وی دویم وصیت مې درته دا دی که نه چې کله دې دویمه ښځه وکړله که نه نو دا یو کم 10 ورځې د خپلې ښځې سره تېروه، خو دا یو ورځ زما بچو حسن او حسین له ورکوه، 10مه ورځ دوی له ورکوه، ځکه دوی له ګورې د مور او پلار د دواړو مینه پکار ده، د دواړو مینه پکار ده. علي رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې، روان شو ته فاطمه بس که ما ته نورې خبرې مه کوه، بس که بس که. فاطمه رضی الله تعالی د شا غاړې د څادر نه راټینګ کو، وی علي چې اخرې ټایم شو روان رانه شوې، چې اخرې ټایم شو ما نه دې سترګې واړولې، ما ته خو لږ ودرېږه که نه، لږ راته ودرېږه. علي رضی الله تعالی ته ودرېدو، نو په دې کې حسنینو آواز وکړو. علي رضی الله تعالی ته فرمایلو وی بابا زمونږ مور چېرته ځي؟ زمونږ مور وایي زه ستا نه ځمه، نو بابا زمونږ مور چېرته روانه ده؟ فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلو ای حسنینو، ای حسنه، ای حسینه، لومبی لاړ شئ په خپل بابا باندې سلام ور واچوئ، د هغه روضې ته ودرېږئ او وایي چې زمونږ مور در باندې هم سلام کوي، د کور را ایستلو، لاړ شئ د بابا روضې له خو لاړ شئ هلته به سلام ور واچوئ بیا راځئ. حسن او حسین رضی الله تعالی چې لاړه که نه او د نبی علیه صلات وسلام مبارکې روضې ته ودرېدلو او سلام یې پرې ور واچو، او زمونږ مور هم په تا باندې سلام اچوي، زمونږ مور هم په تا باندې څه کوي، د روضې مبارکې نه ورته آواز وشو وی زما نوسو په ما باندې سلام هر ټایم اچولی شئ، لاړ شئ مور ته خو ودرېږئ، د هغې مخ په د نن نه بعد بیا ونه نه، بیا به ونه نه. حسن او حسین رضی الله تعالی رامنډه کړه، واپس رالو. نو درېیمه خبره
دریم وصیت چې فاطمه رضی الله تعالی علی رضی الله تعالی ته کوي کنه ډیر عجیب وصیت دی، ډیر عجیب خبره ده. وی علی ستانه یو شی غواړم نن براله خامخا راکړه، نن درنه یو څیز غواړم ما به خامخا راکړه. ګوره علی رضی الله تعالی ته په جړا شو. وی فاطمه دومره ژوند د ما سره وسته خو د نن پر ما نه څه شی نه دی غوښته، نن رانه څنګه څه شی غواړي؟ وی علی زما خوله زما بابا بنده کړې وه، زما خوله چا بنده کړې وه؟ وی زه چې ستا کور ته راوستم که نه، وی ما ته زما بابا وی چې ګورې د علي په کور کې هېڅ شی نشته، علي ډېر خوار دی، ډېر غریب دی، د هغه هېڅ شی نشته. ګورې فاطمه بچې د هغه نه به هېڅ شی نه غواړي. ښه تاسو ته وامه ځان ته م وامه زموږ له الله لورګانې راکړي دي چې کله د خاوند کور ته یې بوځې که نه نو دا ورته ووایه بچې خاوند به دې نه تنګی، خاوند به دې نه تنګی، بې ځایه ځای به تې ډیمانډونه نه کوي. الله دې موږ له داسې لورګانې راکړي. وی زما خوله زما بابا بنده کړې وه، ما ته وی چې فاطمه بچې ګورې د علي نه به څه غواړي؟ نه ما ستا نه څه نه غوښتل، خو نن درنه یو شی غواړم. علي رضی الله تعالی ته فرمایلو وی فاطمه غواړه چې څه غواړې هغه رانه وغواړه. فاطمه رضی الله تعالی ته دواړه لاسونه داسې کړئ، تګه شان ورته لاس کړو. علي رضی الله تعالی ته حیران شو، فاطمه ولې به څه چل دی، څه وشو ولې؟ فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایي علي ما معاف کا، علي ما معاف کا، ما ته خپل حق بخا، هسې نه چې زه د خپل بابا سره په حوض کوثر باندې ولاړه یم او ته را روانې د هغې ځای نه او زما بابا ته اشاره وکړي چې ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستا دې لور ګورې زه خفه کړی وم، زما حق نه دی پوره کړی. علي ګورې ما معاف کا، هسې نه چې ما د خپل بابا سره د حوض کوثر باندې چېرته شرمنده نه کړي. لاسونه ورته دغه شانتي نیولي. علي رضی الله تعالی په چغو چغو په جړا شو. د فاطمه رضی الله تعالی لاسونه یې ونیول، د سینې سره ولګول. فاطمه دا خبره خو ما کوله، دا خبره خو ما کوله، ته د چا لوري؟ ته د دواړو جهانو د سردار لوري، زما په کور کې تا چېرته په مړه کې د ډوډۍ نه ده خوړلې. ما خو وی چې د محشر میدان شي ته به زما په سر باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت کوي چې زما بابا داسې سړي له دې ورکړی وم چې د هغه په کور کې ما چېرته په مړه کې د ډوډۍ نه وخوړلې. ما وی چې فاطمه زه به درنه معافي غواړم چې ګورې ما معاف کا، دا خبره خو ما کوله. نو فاطمه ته یې ما ته کوي. الله بیبیانو ته هغه د الله دپاره د خاوندانو څه وکئ؟ احترام وکئ، عزت وکئ، ادب وکئ. فاطمه رضی الله تعالی ته بیبي د هغې سره غم دی، هسې نه چې په ما باندې د خاوند څه پاتې شي، حق پاتې شي. او بیا علي رضی الله تعالی ته څه فرمایي؟ علي وی ته چې رالې ما خو غسل وکړو که نه؟ وی او وی زما دغه غسل کافي و، ښه ماله نور غسل مه راکوه، هسې نه چې زما په بدن بل چا لاس ولګي، زما په بدن باندې بل چا په خپل ژوندانه باندې. اسماء رضی الله تعالی یو صحابي ده، اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها، هغې ته یې ویلو وی اسماء زما بدن چا لیدلی نه دی په ژوندانه باندې، خو چې مړه شمه که نه ما سره غم دا دی چې دا زنانه خلکو په کټ کې اغوستې نو خلکو ته پته لګي څوک وایي غټه وه څوک وایي کمزورې وه. نو اسماء ما سره دا غم دی چې زما په بدن باندې به د خلکو سترګې لګي. نو اسماء رضی الله عنها ته وفرمایلو وی فاطمه ما په حبشو کې یو خبره لیدلې او ډېره مې خوښه شوې ده. وی څنګه؟ څنګه دې لیدلې ده؟ نو اسماء رضی الله تعالی د کجورو پاڼې راوغوښتې که نه دا څانګې د هغې نه داسې د ډولۍ غونته شکل جوړ کو. وی هلته کې په حبشو کې هغوی د زنانه په کم جسم چې وي په هغې باندې په کټ باندې دا کېدي نو فتح بیا نه لګي. ما په حبشو کې دا شی لیدلی دی. علماء لیکلي دي که نه وی اسماء رضی الله دا فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام د وفات نه وروستو چېرته نه وخندلي. ښه فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام د مرګ نه وروستو چېرته نه وخندلي. یو ځلې هغه د نبی علیه السلام په ژوندانه خندلي. نبی علیه الصلاة والسلام داسې په بیمارۍ کې هغه بیماري و چې پای کې بیا وفات شو. نو فاطمه رضی الله تعالی چې راغله که نه نو نبی علیه السلام ورته فاطمه غوږ ما ته را دې خوا که، غوږ ما ته را دې خوا که. نو فاطمه رضی الله تعالی ته غوږ اخوا که نو نبی علیه السلام ورته په غوږ کې پټ څه وویل. نو فاطمه رضی الله تعالی په جړا شوه. په څه شوله؟ په جړا شوله. بیا ورته فاطمه غوږ را دې خوا که. نو چې بیا ورته فاطمه رضی الله تعالی غوږ اخوا که که نه نبی علیه السلام ورته بیا په غوږ کې څه وویل. نو فاطمه رضی الله تعالی په خندا شوه. په څه شوله؟
عائشه بیبي فرمایي زه حیران شوم خو هغه وخت داسې و چې د تپوس نه نبی علیه السلام په سخته کې ما د دې نه تپوس ونه کو خو چې نبی علیه السلام د دنیا نه تشریف وړ او څه موده تېره شوه نو ما بیا د فاطمه نه تپوس وکړو چې تا ته د دواړو جهانو سردار اول په غوږ کې څه وي نو ته په ژړا شوې بیا یې درته څه وي ته په خندا شوې دا څه چلو نو فاطمه رضی الله تعالی فرمایي که نه ما ته نبی علیه السلام وایي چې دې خوا که غوږ ما ورته چې غوږ اخوا که که نه ما ته چې بچې زه درنه روان یم زه درنه ځم ښه زه درنه روان یم د الله ملاقات له روان یم تاسو رانه پاتې کېږئ زه ځکه په ژړا شوم بیا راته وایي چې غوږ دې خوا کتو بیا چې ما نبی علیه السلام ته غوږ اخوا کړو که نه نبی علیه السلام راته وفرمیل چې فاطمه خفه کېږه ما د ټولو نه لومبې به زما په خاندان کې ته زما خواله راځي لومبې به د ټول نه زما سره ستا ملاقات کېږي نو زه په خندا شوم په خوشحاله شوم د نبی علیه السلام د وفات نه وروستو فاطمه رضی الله تعالی صرف 6 میاشتې ژوند تېر کړی دی 6 میاشتې بعد پسې دا تللې ده نو فاطمه رضی الله تعالی چېرته خاندلې وي نه ښه چې نبی علیه السلام وفات شو خو په دغې موقع یې وخندل چې اسما رضی الله تعالی هغه ډولۍ غونته شکل جوړ کړو که نه حبشو کې په مړي باندې هغوی زنانو په مړي دا شک دي نو فاطمه رضی الله تعالی دکه وخندل دا وخندل خوشحاله شو ورته وی چې زه به علي ته مو واما خو چې تا ته دا خبره یادې ګورې زما په بدن باندې بیا داسې کېدی ښه چې زه مړه شم چې چاته پته نه لګي نو علي زه چې مړه شم که نه زما جنازه وړئ که نه نو یو خو په تیاره کې اوسئ په څه کې اوسئ په تیاره کې اوسئ وی دویم دا دی وی زما په کټ باندې به دغه ډولۍ غونته کې شی جوړ کړئ د کجورو د پاڼو نه چې زما د جسم ډکوالی او تشوالی چاته پته ونه لګي د دې چاته دا نن چې موږ په دې زنانو باندې کم د زنانو په مړي باندې دا ډولۍ غونته څیز ږدو که نه د هغه فاطمه رضی الله تعالی فرمایلي وو خو افسوس دا دی افسوس دا خو دی دا خو هغه فاطمه وه که نه یو ځلې نبي علیه السلام صحابه کرام ناست دي تپوس یې وکړه صحابه کرامو نه وی دا راته ووایه که نه چې د ښځې د ټولو نه ښه خوبي څه شی دی په ښځه کې د ټولو نه ښه صفت څه شی دی صحابه کرام چپ شو چاله جواب نه ورته علي رضی الله تعالی فرمایي زه غلی پاڅېدم کور ته مې منډه کړه ما چې فاطمه ته به پته وي لاړم کور ته ما فاطمې رضی الله تعالی تپوس وکړه چې فاطمه نبی علیه السلام هسې مې تپوس وکړو چې فاطمه د ښځې د ټولو نه خوبي کم شی دی ښه صفت په کم شی دی فاطمه رضی الله تعالی راته وفرمایل چې د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې دا د پردي سړي بدن ونه ویني او پردی سړی د دې بدن ونه ویني ته دې په نامحرم سړي سترګې فرې نه وځي او د پردي سړي په دې سترګې فرې نه وځي دا د ښځې د ټولو نه ښه صفت دی زه رالم نبي علیه السلام ته ما وفرمایل چې د الله پاکه پیغمبره د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې نامحرم سړی دا ونه ویني او دا نامحرم سړی ونه ویني نبي علیه السلام راته وفرمایل چې علي ښه رښتیا ووایه جواب چا درکړی دی علي ښه رښتیا ووایه جواب چا درکړی دی ما ته چې د الله پاکه پیغمبره فاطمه راته وویلو فاطمه نبی علیه السلام وفرمایل چې الفاطمه بضعه مني فاطمه خو زما د زړه ټوکړه ده که نه فاطمه خو زما د زړه نو د فاطمه رضی الله تعالی په ژوند باندې د هغې په جسم د چا سترګې نه وي لګېدلې موږ خو نن د زنانو په مړي باندې هغه څیز پې کېدو چې د جسم یې چاته پته نه لګي خو هغې په ژوندانه باندې سر نه دی پټ کړی د هغې په بدن باندې بورکه نه وه هغه به په یو نرۍ لوپټه کې ګرځېده هر چا ته به پته لګېده چې دومره غټه ده دومره نرۍ ده او دا ده او دا ده پس د مرګه ما تا پټه کونو څه پیدا په ژوندانه باندې هغې خپل جسم نه پټاو سړو ته یې شو کو دومره غټ یم دومره کمزور یم داسې یم چې مړه شي وي بیا پې وي څادرې راواچوه اوس وي څادرې سره راچوي په ژوندانه خو هغه هر چا لیدلې ده نو دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها د وفات واقعه وه او چې کله وفات شوله او علي د هغې دفن وشو او خاورې پې ور واړولې شوې نو علي رضی الله تعالی چغه کړه وې خلکو زه اوس د دنیا په حقیقت باندې پوه شوم چې دنیا کې وفا نشته دنیا کې وفا زما نه فاطمه جدا کړه چې داسې ښایسته ښایسته جوړو کې جداوالی راځي ماله به د فاطمه غونته حسن چېرته څوک وګوري ماله به د فاطمه غونته ښځه اوس چېرته پیدا شي ای خلکو ګورئ د دنیا دغه ژوند دی دې کې وفا نشته دی ځان له تیارې وکئ په دې لاسو مې نبي علیه السلام قبر ته کوز کړی و اوس مې د هغه لور هم قبر ته کوزه کړله دغه دنیا ده ای خلکو په دنیا پورې زړه مه تړئ دنیا پورې زړه مه تړئ وروڼو دغه د دنیا ژوند دی د الله دپاره د دې دنیا نه لږ ځان راونغاړو دغه ورځ د تیاری وکړو زو الله لا نو چې الله له زو نو چې الله تبارک وتعالی خو رضا کو کنه بل مخ ته تلو شته
کو بل ځای ته تلو وي خو موږ ته موخی چې موږ دا چغې پرېږدو چې بل ځای ته تلو وي خو موږ ته به هم پته ولګي چې بل ځای د خلاصي شته دی نو چې بل ځای د خلاصي نشته دغې الله تبارک وتعالی له تله دي دغې قبر له تله دي دغې الله له جواب ورکول ولې په دنیا پورې انښتي یو ولې په دنیا پورې انښتي یو ولې حلاله نه ګورو ولې حرامه نه ګورو هېڅ وفا نشته دی دنیا کې لږ د دنیا نه ځان راونغاړو او الله تبارک وتعالی دې زمونږ زنانه د فاطمه رضی الله تعالی عنها